الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله مع الصابرين. أما بعد، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ ندای سیریز، ندای ایمان سیریز هغه آغاز شو او نن په هغې کې دریم قسط دی. ټول ورځ تاسو نه معذرت وکړم چې نننۍ ویډیو زموږ د آډیو ریکارډ کیږي د یو مجبورۍ د لاسه دا به آډیو ریکارډینګ وي، ستاسو سره په ویډیو کې به شریکېږي. نننۍ موضوع هغه زموږ د صبر په باره کې ده. یقینا الله پاک په خپلو بندګانو باندې مختلف قسمه اوقات راولي، مختلف قسمه ازمایښونه او تکالیف راولي. غم الله پاک راولي او خوشحالي الله پاک راولي. په خوشحالي باندې د الله پاک شکر وستل پکار دي، ځکه چې الله پاک فرمایي چې څوک زما شکر ادا کوي نو زه به ورته نعمت زیاتوم، نور هم زیاتوم. او د خوشحالي دا د خدای یو لوی نعمت دی. لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو چېرته زما شکر ادا کوو زه به دا نعمت تاسو نور هم زیات کړم. او تکلیف په دې باندې صبر پکار دی، ځکه الله پاک د صبر کوونکو سره دی. ان الله مع الصابرین. خوږو دوستانو، ستاسو په وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ما ولوستو چې حضرت انس رضی الله عنه بیان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله په یو خپل بنده سره هغه ښه اراده فرمایي، د نیکۍ اراده فرمایي، نو په دنیا کې دله زر تر زره سزا ورکوي. او چې کله یو بنده سره الله پاک د بدۍ اراده فرمایي نو دله باوجود د ګناهونو د سزا ورکولو نه بنده دا رکاوهي، یعنی دله سزا نه ورکوي تر دې پورې چې د قیامت په ورځ دله پوره سزا ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ثواب د زیارتي د تکلیفونو په زیارتۍ باندې موقوف ده. بېشک الله پاک کله د یو قوم د محبوب چې یو قوم خپل محبوب جوړی نو دی په ازمایښونو کې گرفتار کوي. نو د دې ازمایښونو سره چې کم یو کس په دې ازمایښونو باوجود خوشحالی نو الله پاک د هغه نه هم خوشحالي وي، په دې باندې د الله پاک خوشحالي حاصلېږي. او چې کم کس په دې ازمایښونو کې خوشحاله نه نو الله پاک په دې باندې الله پاک د نه هم خوشحاله نه، په دې باندې د الله پاک خوشحالي هغه نه حاصلېږي. ګرانو دوستانو، دا حدیث مبارک د یو مؤمن دپاره یو اهم سبق طرف ته اشاره کوي چې کله هم په یو مؤمن باندې ازمایش یا پریشانی یا بیماری کې د گرفتار شي نو فوراً د په خپل شپه او ورځ اعمالو باندې د دې جایزه دی واخلي چې کم ګناه یا نافرمانی زمانه داسې شوې ده نو فوراً د په هغې باندې استغفار ویل دله پکار دي. او که چېرته داسې ازمایش او دا تکالیف په ده باندې راغلو نو دی دې سوچ وکړي که ما د چا تکلیف چا مې تکلیف ورکړی یا مې د چا حق وهلی چې هغه حق زه هغه ته حواله کړم. او مزید دا خبره هم ده چې په دې دوک او په دې پریشانی او په دې نافرمانی په دې باندې چې دی نو د دې باندې د الله پاک شکر هم ویستل پکار دي چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی، ته خو رحیم کریم ذات یې، تا په ما باندې رحم وکړو چې دا پریشانی او بیماری تا په ما باندې په دنیا کې راوسته او د قیامت د ورځې دغه لوی تکلیف نه تا زه بچ کړم.
ځکه د قیامت په ورځ باندې لوی تکلیف وي او هغه سزا تماله په دنیا کې راکړه. او کچرته پتا باندې څه تکلیف او دا راغلو او تا سوچ وکړو چې تاسو نافرمانی یا دسی سکار چې هغه څه په نظر رانغی یا څه ګناه څه په نظر رانغی نو بیا هم ته استغفار وایا ځکه چې مونږ ته دا علم نشته زیات خبرې داسې دي چې مونږ وایو دا ګناه نه او په اصل کې چې نو هغه ګناه نو بیا هم مونږ له استغفار او توبه کول پکار دي. او بل په دې حدیث کې دې طرف ته اشاره ده چې کله په یو سړي باندې بیماری تکلیف وغیرہ راشي نو د شکوې او د شکایت او د جزې فزي او ځان د وهلو او د دې په ځای باندې توبه او استغفار او صبر او شکر طرف ته متوجه کېدل پکار دي. دا یو معمولی تکلیف د آخرت ته لوی عذابونو د بچ کېدو ذریعہ جوړېدل شي. او کم چې د ازمایش په وخت کې دا جزا فسف سره به کې مبتلا شي او ځان وهي او دا غړي وړي خبرې کوي نو په اصل کې د خپل تقدیر باندې ناراض وي چې الله پاک دله کوم تقدیر لیکل دی د پاغه باندې ناراض وي ځکه نه تقدیر خو مخکې نه مرتب شوی دی په دې باندې راضي کېدل پکار دي چې موږ لپاره الله پاک کوم تکلیف لیکل دی یا کوم تقدیر زموږ لپاره لیکل شوی چې پاغه باندې موږ راضي یو نو چې کوم سړی په الله په دې تکلیفونو باندې هغه ناراض او جزا فزا کوي ځان وهي یا نور څه ګډ وډي وي د الله پاک په تغه باندې چې په تقدیر د الله پاک قبل کړل الله پاک در لپاره کوم فیصله کړل د په فیصله باندې هغه ناراضه ده. الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.